تاسو سره زما سکرین شیر دی کنه؟ جی جی شیر امازون بایر اکاؤنٹ د ښکاری جی ښکاری راته. ها دینه مخکې مونږه یو کلاس اغسته او پاغه کې مونږه په اتوماتیک ټارګټینګ باندې خبرې کړې وې کنه چې مونږ په پی پی سی کمپاین څنګه چلو او په پی پی سی کمپاین کې بیا اتوماتیک ټارګټینګ دی او مینوال ټارګټینګ دی دا مونږ څنګه چلو پاغه سره څه پوه شوې وې کنه جی اتوماتیک ترته کړه وغه موږ ټرای ها ګوره چې په دې باندې کم از کم تو 15-20% هم پوه شي کنه دام ډیره دا وري ځکه چې تاسو پریکټیکل کار نه دی کړی کنه دې ته چې ته بیا کله پریکټیکل راشي کنه بیا بس تاسو به کې ډیره تجربه وشي او چې وس دونه سنا څه کنسپټ به کلیر شي کنه چې دا کوم ځای نه چالو کیږي او څنګه چلولې کنه او څنګه بیا چې کومه نو بس دومره پویم د لوس برابر دا وري اوس ګوره مینوال ټارګټینګ طرف ته شروع کنه نو مقسم طریقه کار دی د قطری لاین باندې به کلیک کې ایڈورټایزینګ کمپین منیجر د دې ځنم تلی شي او بل یو ځای به دا دی لاندې وګوره ایڈورټایزمنت امپریشن اوس په دې پی بی سی باندې ماته 612 امپریشن نن راغلي دي ښه نو دې ځنم ته پی بی سی کمپین د ځان رسولې شي 10 کلیک پر راغلي گو ټو کمپین منیجر د دې ځنم ته کمپین ته ځان رسولې شي ها ګوره وسخه په دې کې به سپی پی سی ما چالو کړي هم دي دا به تکراس کو دا هم کراس کو ها دا وګوره دلته کلیک ته ټوټل کاست ته پرچیز دی او سیل د دې ځای دا د خپل پی بی سی لپاره چینج کولم شي لکه زه دلته ما ته کلیک خایا کنه دې ځای کې ځا چینج کوم چې ما ته سی پی سی خایا سی ټی آر خایا یا ما ته اکاس خایا دا بیسیک نمونه زده کول دي کنه چې اکاس څه ته وایي رواس څه ته وایي ټیکاس څه ته وایي امپریشن څه ته وایي کلیک څه ته وایي کنورژن څه ته وایي کنه دا د پی پی سی مین بنیادی چیزونه دي ها صحیح ده صحیح ده ټیک ده आवाज صحیح دی کنه اوس ها صحیح ده اوس ها ګوره زه چې بیا کمپین ته ورځم کنه نو کریټ کمپین پر دې ځای باندې به کلیک کوم بیا با قشان د ماته درې قسم کمپین کولاو کی چې ته پروډکټ سپانسر پروډکټ کمپین دی کو نه سپانسرډ برانډ دی کو ډسپلی ویډیو اینڈ آډیو کمپین کنه زمونږ کار د دې سره دی پیره ها کریټ کمپین صحیح ده کریټ کمپین چې ما کړو وګنا دا ما ول کې تا نه راتلو ما ول کې دا نه دا راځي هوتا بتا کریټ کمپین نه وایي چې دا کله وې کریټ کمپین نه لبا دروان راشي صحیح دلته کې بوله نوم چینج کې کنه ګوره مخ کې با تا تما څنګه ویلې چې سا کم پروډکټ ته پاګه کې بل پرس پاګه کې ویریشنی نو دلته کې ولته ورکول شي چې ایکسټنشن کارت او دا څه ولته مثال کې صدقه وسره ویریشن صدقه غنا ورسره ورکول شي نوم به سر څنګه تو ورکول شي هغه څه مسله نشته خدل ته چې دان دی راشي نو دا پروډکټ په مثال کې اډ کې غنا پروډکټ ودلته اډ کو دلته راغې وس پدې کې ګوره خبر دلته کې وس مونږه دا کړي وګنا یو اتوماتیک ټارګټینګ او یو مینوال ټارګټینګ دی وس اتوماتیک باندې مونږ پرون کلاس اغسته ونن مینوال ټارګټینګ دی په مینوال ټارګټینګ کې بیا د مون سره دوه قسمونه دي یو را سره کیورډ ټارګټینګ دی او یو را سره پروډکټ ټارګټینګ دی ها کیورډ ټارګټینګ څه ته وایي کیورډ ټارګټینګ هغه ته وایي چې زه کیورډ معلوم کما یا زه مثال کې اتوماتیک پی پی سی چلو ما دا غین ما ته څه کیورډ معلوم شي ما ته پته ولګي چې په دې کیورډ باندې ما ته سیل راځي او یا یو پیډ ایکسټنشن دی ځکه نه کړه پرچیز کوم د میاشتې د پاره کنه د میاشتې د پاره دی پرچیز کوم کړه نه کړه هیلیم 10 پاغه باندې هم چې کم دی نو خاص زبردست کیورډ چې کم دی د خپل کمپیټیټر د پروډکټ او رجسټریشن لکه ګوره دا پروډکټ ته وس مثال کې ایکسټنشن کارت کنه
او एक्सटेंशन कार्ड प्रोडक्ट थे फॉर एग्जांपल का नाम वस हीलियम 10 څه کار کوي हीलियम 10 کې مونږ دا کار کوو کنه چې دا پروډکټ ته وس بالفرض دا خو پی پی سی باندې رنګ ته کنه دا پروډکټ ته وس دا 1000 پلس خرڅيږي په 29 باندې کنه وس په हीलियम 10 کې زه د دې پروډکټ چې کم دی د دې شو دا زما مثال کې زه یو ایکسټنشن کارت لانچ کوم نو زه بس کوم زه به دا کمپیټیټر د دې د ټایټل هر څه به چک کما په हीलियम 10 کې ایسن باندې د دې کم زما د کمپیټیټر چې کم دی د دې د په دغه کې په سیریبرو کې او په میګنټ کې په हीलियम 10 کې یو دوه ټول دي کنه یو سیریبرو دی یو میګنټ دی په سیریبرو کې پاغه به د یو کلاس کله والا چې زه اکل پرچیز کما کنه پاغه به د یو کلاس والا مخیر دی چې موږ کیورډ څنګه معلومو کنه د ټاپ کیورډ چې کوم په مارکیټ کې سرچ کیږي صحیح هغه موږ څنګه معلومو نو په سیریبرو کې موږ څه کوو په سیریبرو کې موږ د ایسن د دې ایسنو او دغه شانتي یو 100 یو 15 سلور 15 د دې پروډکټ ایسن چې کم ارګینیک رینګ کې کنه لکه بلې باندې وس ارګینیک رینګ کې سیل راځي دا وس پی بی سی په دې باندې چالو نو د دې یو سلور 15 پروډکټ او ایسن بزو हीलियम 10 کې سیریبرو کې ورکما او دا غینه ما ته پته ولګي چې زما د کم کمپیټیټر چې دی دوی په کوم کیورډ باندې د خپل پروډکټ رینک کړي دي خبره پوه شوې ها لکه هغه دا یو قسم له یو جاسوسي غونډه ده کنه چې د بل د کامیابی راز ته معلوم کې کنه چیرې دا پروډکټ 500 پلس خرڅيږي دا پروډکټ په کوم کیورډ باندې کامیاب کړي دي دا په हीलियम 10 کې دا ریکارډ مونږ روکاګو کنه د خپل کمپیټیټر صحیح ده بیا په میګنټ کې چې کوم دی چې موږ ته کم کیورډ هغه رو استلا په میګنټ کې باغې باندې پاک کیورډ باندې موږ بیا نور کیورډ روکاګو چیرې دا کیورډ خو مثال کې دی ور کړی دی کنه خو د دې سره ریلیټډ نور داسې ښه کیورډ کم دي چې هغه سرچ والیوم زیاتی او هغه چې کم دی آی کیو سکور چې کم دی کمی او هغه سیریبرو رینک هم کمی کنه چې موږ په اسانه باندې رینک کولی شو نو موږ په हीलियम 10 استعمالولو سره په سیریبرو او په میګنټ باندې ښه کیورډ د دې کمپیټیټر نه روکاګو د دوی د لیسټینګونه د دوی د ایسن موږ ښه کیورډ روکاګو چې موږ ته پته ولګي چې دوی دا پروډکټ په کوم کیورډ باندې رینک کړي دي او سنا سپوږ شوي او بالکل زين ها ګورم نو دې ته ویل کېږي کیورډ ټارګټینګ لکه هغه کیورډ موږ په دې کې ټارګټ کوو دا خبره ماته د دې ځتره تا ولا کنه چې هغه کیورډ موږ روکاګو په یا په اتوماتیک پی پی سی باندې او یا په हीलियम 10 په استعمالولو سره په سیریبرو په میګنټ استعمالولو سره هغه کیورډ موږ روکاګو سلور 15 کیورډ او هغه باندې دلته موږ اتوماتیک ټارګټینګ وشلو چې امازون ته زویم چې بس دا کیورډ څوک سرچ کوي بس زما دا پروډکټ ورته خایا او بل چا درسه خو دې خامخا ځکه چې ډیره خرچه کوي بیا کنه اتوماتیک ټارګټینګ کړه نه کړه نو په دې کې موږ د خپل خرچه کنټرول کوو موږ امازون ته وایي صرف دا کیورډ څوک سرچ کوي بس زما دا پروډکټ ورته خایا بل چاته ما خایا وس پراشي دلته کې سجیسټډ مطلب دا دی چې امازون ته د دې پروډکټ په باره کې دا کوم پروډکټ چې ما دلته سلیکټ کړی دی دا یو کنه د دې پروډکټ په باره کې چې کوم دی امازون ما ته کیورډ سجیسټ کړی دي چې ته په دې کیورډ باندې کمپین وچلوه نو ستا دا پروډکټ په چې کوم دی خشي کامیاب بشي سیل په راځي دا دی دایره د خوري مثال کې فون هولډر او فون گریپ او ټای فون او کنه فون کیس او آیفون کیس او اکتوبر ډی او دا اکتوبر ډی او دا کنه دا کیورډ هم د امازون سجیسټ کړی دي خو دې باندې زونه چلو مزه زویان چې ما خپل کیورډ معلوم کړی په हीलियम 10 باندې او یا په پی پی سی په اتوماتیک پی پی سی باندې ما کیورډ معلوم کړی زی په خپل اق کیورډ انټر کوما نو دا سجیسټ وبري انټر لیست برابر دی کنه دی وتا او دا اپلوډ چې کوم دی اپلوډ مثال کې دا سړي چې تا س کیورډ په ایکسل شیټ کې سیو کړی کنه او دا اغه نه ته اپلوډ کې بس په دې اپلوډ باندې کلیک کړه غزنه ودا کیورډ ډایرکټ راولا او په دې انټر لیست کې په دې کې بدل ته لیکي په خپل صحیح پوهیږي په خبره ها جی جی بالکل اوس پکې دې ته سوچو کا دا پکې ډېر د کمال اپشن دی دې ته یو براډ دی یو چې کوم دی پریس دی او یو ایگزیکټ دی د دې وسه کمال دی ګوره د ټولو نه مخکې بوته زه دا ایگزیکټ کولاو کما مخکې زه د ځان سره کیورډ ولیکم کنه extension card
یو ما ولیکو ایکسټنشن کارډ، بل چې کوم دی نو ما ولیکو ایکسټنشن کیبل، بل ما ولیکو ایکسټنشن بورډ. دا درې کیورډ ما ولیکل کنه. مثال پته ور باندې زه په دې باندې پی پی سی کمپین چلو ما دا کیورډ ما رو وستر یا دا اتوماتیک پی پی سی نه یا په هیلیم 10 باندې ما دا کیورډ د ټاپ کیورډ رو وستل خپل دې پروډکټ له مثال کې دا پروډکټ ما فار ایگزامپل دا سه پروډکټ ما لانچ کړی دی کنه او د دې نما دا کیورډ رو وستل چې دا کیورډ په مارکیټ کې د سرچ والیوم زیات دی او مثال کم د کیورډ کرایټیریا چې دا کنه هغه باندې دا کیورډ برابر دي او زه هم چې په دې باندې زه پی پی سی چلوم او پس کې په چلوم په ایگزیکټ کې په چلوم هدا ایگزیکټ ته ما ور ټیک مارک کړی دی کنه په ایگزیکټ کې په چلوم. جی صحیح ده. نو دا 8 کیورډ به ذکر دلته کې دا 8 کیورډ به کوم کنه دا کیورډ ما سره ټول دا دیراله د پاسنه به ختم کما او دا ایکسټنشن کارډ او ایکسټنشن کیبل ایکسټنشن بورډ دا درې کیورډ چې کوم دي نو ما سره دلته کې په لیست کې سیو شولا. ها د ټولو نه مخکې دا وپېژنه چې دا ایگزیکټ وایي ستا ایگزیکټ دې ته وایي کنه چې ما ایکسټنشن کارډ باندې جو پی پی سی چلوم په ایکسټنشن کیبل باندې جو پی پی سی چلوم او په ایکسټنشن بورډ باندې جو پی پی سی چلوم. صحیح شو. او دلته ځلان درالم بس هغه سان د مخکې هغه څنګه چې مونږ ډاینامیک بیت ډاون اونلی ولا ور کړو او دلته کې پلیسمنټ ولا ورکې نه ورکې دا ضروري نه دی خلا پرسنټیج ته نه پرون خو له کنه کو ورکې نه ورکې سم مسله نشته. ها کو ورکې نو ستا بیت بس واکې غو نه ورکې نو ستا بي بي سي سم چلیږي د دې نه بغیر هم خان او دلته کې چې کم دین هغه بجټ ور ډیلی بجټ ور ورکا اینڈ سٹارټ ډیټ خو چې باندې په خپل سلیکټ او راشه کمپین لانچ کا اوس په ایگزیکټ کې به امازون کیسا په ایگزیکټ کې به امازون دا کوي کنه چې یو کسٹمر راغی کنه او دلته کې اولیکو ایکسټنشن کارډ دا څنګه چې ما لیکل دي کنه چې ایکسټنشن کارډ اولیکو نو زما دا پروډکټ پر دلته امازون خي ځکه چې ما پدې کیورډ باندې ما په ایگزیکټ باندې پی پی سی رن کړی نو چې ایگزیکټ دا کیورډ سوکولي کی کنه نو زما دا پروډکټ پوتا په دې ځای کې څنګه چې په دې نورو پروډکټ باندې پی پی سی چالو ده کنه په دې ځای کې بوتا زما دا پروډکټ شو کیږي و څنګه بوتا شو کیږي ګوره وسخه دیتا دلته کې مثال کې ایگزیکټ کې مال راکړی دی چې سجیسټډ بیٹ چې کم دی کنه دا لاندې وګوره 1.62 نه 2.70 پورې اواز صحیح دی. جی جی بالکل ها و صحیح دی. دا ماته امازون دا بیډونه سجیسټ کړي چې د 1.62 نه 2.70 پورې ته د بیډ ورکول شي کنه و دې دلته به ته چینج کې ها چینج کې نو چې کم ته د امازون زیات سجیسټ کړي کنه کته پروډکټ باندې زیات امپریشن راوستل غواړي زیات سیل راوستل غواړي کنه په دې کې بس تاله خرچه کیږي خو تا ته بس سیل چې کم دی خد بعد سیل به ترازی ځکه چې تو ولا سونه سجیسټډ بیٹ چې کم دی 2.70 دی لاست کنه امازون ته وایي چې د مارکیټ په حساب باندې د نورو کمپیټیټر بیٹ چې کم دی 2.70 دی 1.62 نه 2.70 پورې نو تو ولا 2.70 چې کله ورکی کنه نو ستا پروډکټ په دې کیورډ باندې په ایکسټنشن کارت باندې بالکل دلته په نمبر 1 باندې خیه په دې ځای کې به خیه. ها دا څنګه چې دا یو دی مثال کې ها اوس کته مې ولې مثال کې د سجیسټډ بیٹ نه کم کې دی لکه 1.60 ولا کې دی 1.70 ولا کې دی نو بیا هم ستاسو پروډکټ په پهلا پیج کې خي خو دلته کې په 3 نمبر یا په 4 نمبر دغه شانته به خي. صحیح ده. دا ټول کمال چې کم دی د بیډ دی چې بیډ ولا زیات ورکی نو ستا پروډکټ بالکل په دغه کیورډ باندې پټاپ باندې شوږي سو دا کیورډ سرچ کی. ها او دام دغه شان دی ایکسټنشن بورډ وز د هر یو کیورډ چې کم دی خپل سجیسټډ بیټ دی. ها چې سونه یو کیورډ زیات سرچ کیږي نو امازون چې کم دی دا غي بیټ سیوا کیږي هغه شان دی کنه کمپټیشن په کم کیورډ کې زیات کمپټیشن نو دا غي سره بیټ سیوا کیږي وزره پاسنی چې کم دی 1.67 نه 2.70 پورې د دې د 3.52 والا تر د 6 پورې یو کلیک 6 درهم اوري دا ډیر زیات دی بلکې کمپټیشن ډیر زیات دی. ها چې په کم کیورډ کې کمپټیشن زیات نو په کیورډ باندې بستا خرچ ډیر راځي چې هغه خلک زیات سرچ کوي او هغه باندې سیلوم زیات راځي کنه کمپټیشن پکې زیات دي. ها دا یو کیورډ چې کم دی ایکسټنشن بورډ د دې وس خرچ لګه کم دی 1.56 والا 2.60 پورې اوري
نو چې تو ولا مثال کې 2.60 ورکې نو ستا پروډکټ په بالکل په ټاپ باندې امازون شو کوي کسٹمر ته. ها دا خو د ایگزیکټ خبره شو چې په ایگزیکټ کې موږ ته پروډکټ چې کوم دی بالکل په ایگزیکټ کیورډ باندې ښکاری. اوس چې کوم دی پریس ستوي دا ایگزیکټ په اوس ختم کوم کنه. زه اوس مثال کې په پریس باندې پی پی سی چلوم اورې په پریس باندې چلوم کنه چې هغه شان دی. په مثال کې کیورډ لیکم ایکسټینشن کارډ او نمبر 2 بجولی کما ایکسٹینشن بورڈ کیبل بی او ای آر डी. ها هغه ایکسټینشن کیبل دوم برابر دي ستاسو پوهې لپاره. هم دا کیورډ ما ولیکل زویم چې یاره په دې باندې په پریس کې پی پی سی چلوم. اوس پریس څه ته وایي په دې سیزونو ځان پوهېږه چې ایگزیکټ څه ته وایي. ایگزیکټ خو ته وپېژندو چې هغه کیورډ ایگزیکټ څوک ورکي نو هله به امازون ورته شو کوي. اوس پریس څه ته وایي پریس دې ته وایي کنه چې د پریس په اردو کې پښتو کې موږ جمله ورته وایو کنه. جمله د دوو ټکو یا د دوو نه زیاتو مثال دغه چې کمی کنه داغه یو ځای کېدو ته چې هغه تعالی سمانه درکې دې ته ویل کېږي پریس. د پریس په ډیفینیشن خو پوهې کنه ضروري आवाज د کټ شو مانس کې وای نشو وېما د پریس په ډیفینیشن باندې پوهې ناروري وای پریس دې ته وایي کنه چې دوه ټکي یا د دوو نه زیات داغه مجموعې ته داغه جملې ته چې هغه تعالی سمانه درکې دې ته ویل کېږي پریس. صحیح ده. اوس په امازون کې پریس څه ته وایي دا خو مونږ لکه عام زمونږ کم سکول چې سبق وایو کنه ټول خلک چې سکول د ځینو هغه پریس ورته پریس او یا جمله تا به کې دي جمله به اورېدلې کنه. جمله څه ته وایي جمله دې ته وایي چې دوه ټکو یا د دوه نه زیاتو ټکو مجموعې ته چې زه سکول ته ځم کنه دا یو جمله شوله کنه. خو داسې جمله شوله چې مال خو سمانه راکړه کنه خو زه چاته وایم هغه پوهېږي چې د سکول ته روان دی کنه. دا به تا په سکول کې دغه خامخا ویلي خو بس د انسان د ذهن نه کله خبرې بیا وځي کنه. دا ډېر ټیم شي چې بس خبرې ذهن دغه شي بیا. نو پریس وایي دې ته چې دوه ټکو یا دوه نه زیاتو یو لاین ته چې هغه موږ له سمانه راکوي. اوس دا ایکسټینشن کارډ دا موږ له مانه راکوي کنه چې زه تاسو وایم چې ایکسټینشن کارډ نو ته پوهېږي چې دې داسې زیاده یې ایکسټینشن کارډ دې ته وایي. ٹھیک شو کنه چې زه تاسو وایم چې مثال کې واټر بوتل نو بالکل ته چې کوم دې پوهېږي چې د اوبو بوتل یادوي. په خبره پوه شوې کنه دوه ټکي دي خو موږ له معنی راکوي چې زه چاته وایم نو هغه پوهېږي په اساس باندې. اوس مثال کې داسې ټکي ورسره ته ایډ کړي کنه چې واټر کټ بوتل او کنه سبل سنوم ورسره ایډ کړي نو بیا لګه خبره دغه غونډه شي کنه پیچیده غونډه شي چې دا دې څه یادوي کنه. نو چې زه ته اسانه باندې چې واټر بوتل نو بس ته پوه شوې چې د اوبو بوتل یادوي یا ته ځین چې ایکسټینشن کارډ ایکسټینشن بورډ نو هغې نه سړی پوهېږي چې یو د ایکسټینشن بورډ یادوي دا یو. ټیک شو. ها اوس د امازون په حساب کې چې پی پی سی په کاته کې پریس دې ته وایي کنه چې مونږ په دې کیورډ باندې پی پی سی چلو نو دا مونږ د امازون به زمونږ د پروډکټ څنګه کسٹمر ته ښیي. زمونږ د پروډکټ په امازون داسې ښیي کسٹمر ته کنه چې څوک دا ایکسټینشن کارډ ولیکي او ایکسټینشن بورډ ولیکي د دې په منځ کې څه نه لیکي د دې په دې منځ کې څه نه لیکي د دې دا کم پریس چې دی کنه دا ماتوي نه د دې نه په پیله کې څه ولیکله او یا په اخره کې څه ولیکله نو زمونږ د پروډکټ پورته په دې پریس کې شو کېږي. لکه هغه پیله خبره مونږ د ایگزیکټ وکړه کنه چې بالکل چا ایگزیکټ دا کیورډ لیکو زیاتې ورسره څه ولیکل کم نو بیا زمونږ پروډکټ ورته نه شو کېږي. په پریس کې ورته مونږ امازون ته دا وایو که څوک زمونږ دا پریس د څوک ماتوي نه خو که د دې نه مخکې چا څه ولیکل او یا ترې وروسته چا څه ولیکله نو زما دا پروډکټ ورته شو کوه. لکه مثال به درله زه اوس درکړمه چې دلته کې تا اوس ولیکو چې ایکسټینشن بورډ کټ کنه دا کټ ورسره وروسته راغی فار ایگزامپل کنه خو بیا مو ته زمونږ دا پروډکټ ښایي ځکه چې زمونږ دا پریس یې مات نه کو ایکسټینشن بورډ یې مات نه کو. په خبر ورسېدې یا چې کوم دی یو بل په سرچ بار کې دلته چا ولیکو چې ایکسټینشن بورډ فار کچن دا دی ایکسټینشن بورډ فار کچن کنه چې چا دا کیورډ مثال کې ولیکو کنه
نو زمونږ پروډکټ بوته خی ځکه چې ایکسټنشن کارت چې کم دی دا د پرایز زمونږ نه دی مات کړي بس دینه بعد سهولي کله او یا د دینه مخکې پار کچن ایکسټنشن کارت پار کچن ایکسټنشن بورډ کنه یا پار ہوم ایکسټنشن کارت دغه شان د چا هر سهولي کل کنه د دینه مخکې د دینه روستا نو زمونږ د پروډکټ په امازون شو کوي په پرایس کې پوه شوې جی جی بالکل ها وس چې کم دی نو د بل ته وسرا وړه براډ ته وسرا وړه ها دا براډ چې کم دی دا وای دی ته چې دا براډ لیدا بالکل کولاو ماحول دی بده کې اوري په براډ کې امازون څه کوي په براډ کې چې تا کله پی پی سی رن کړه کنه نو چې تا ایکسټنشن کارت ولیکو نو امازون دې ته نه ګوري چې د پکې په اخره کې او یا بده پهلا کې دې قصې ته نه ګوري نه چې چا ولیکو ایکسټنشن مثال ایکسټنشن کیبل پر ہوم یا ایکسٹینشن کیبل پر آفس کنا یا مثال کې د دې پرې منس کې سهولي کله د دې نه پهله سهولي کله د دې په اخره کې سهولي کله خو چې دا ایکسټنشن پکې راغی کنه او یا د ایکسټنشن کارت پکې راغی نو بالکل به ورته امازون ستاسو پروډکټ ارچا ته خي چې صرف چا ایکسټنشن هم سرچ کو کنه دا کارت وسه سرچ نه کو یا ایکسټنشن کیبل یا د بل څه نومي سرچ کو چې دا ایکسټنشن پکې راغی کنه امازون ته پته ولګي چې بس دا ایکسټنشن ګوري او د پروډکټ کوم ته پکې خایا دې ته ویل کېږي براډلی کمپین اوري یو پیرو ته بیا وکړه دغه په ایگزیکټ کې چې کم دی چې کله مونږ پی پی سی په څه کیورډ باندې چالو کو کنه نو چې کسٹمر کم ایگزیکټ کیورډ ولګي نو امازون بوته زموږ پروډکټ الګ خي ار چاته نه خي په پریس کې چې کم دی کنه په پریس کې امازون به زموږ د پریس ماته نه خو کو چاته په پهلا کې سهولي کله او یا چې چا په اخره کې سهولي کله یا ایکسټنشن کارت دلته مثال کې په پهلا کې تیولي کو چې وایټ ایکسټنشن کارت لکه سپین ایکسټنشن کارت کنه نمبر ته زموږ د خي او یا ته په اخره کې سهولي کله لکه ایکسټنشن کارت پر ہوم کنه پر کچن پر آفس کنه ارسه د پر د استعماليږي نو بالکل بوته زموږ د پروډکټ خي ځکه په پریس کې دوی پریس مات نه کو زموږ د کیورډ چې کوم دی برابر اولی کو او په براډ کې چې کوم دی په براډ کې کچا ولیکو چې ایکسټنشن وایډ کارت ایکسټنشن یا ایکسټنشن 6 آوټلیټ کنه 6 آوټ مطلب دا چې لکه شپږ پلګونو ځای دی کنه یا ایکسټنشن یو اس بی کارت او ایکسټنشن ټایپ سی کارت کنه چې دا سيزونه وسر چا ولیکل په منس کې په اخره کې په پهلا کې نو زموږ د پروډکټ پوتا امازون شو کوي په براډ کې شکر صحیح ډېر وګړه څه خو سنا څه پوه شوی نه بالکل بس لګ فرق ته پکې د خبرو کې لګ فرق ته لګ بس دغه لګ فرق ته بګنه نو مونږ څه وګوره زه په خپل څه کومه زه په براډ باندې یو بیل کمپین چالو کما په پریس باندې یو بیل کمپین چالو کما په ایگزیکټ باندې یو بل کمپین چالو کما کنه نو ما ته پته لګی چې زما د کم یو ریزلټ صحیح دی چې د کم یو ریزلټ صحیح ځای چالو ساتم چې کم ریزلټ صحیح مال نه راځي بس بند کما بیا ها نو چې کله تا دلته کې مثال کې کیورډ دا کړل کنه دلته ما کیورډ اوس مثال راوستله نو بیا لاندې به نور څه دی لاندې نیگیټیو کیورډ ټارګټینګ دی او نیگیټیو پروډکټ ټارګټینګ دی کنه دا مثال کې کوم کیورډ باندې ته سیل ناراضي نو ته دلته په نیگیټیو کې اچول شي او یا مثال کې پروډکټ ټارګټینګ کې په کم پروډکټ ته سیل ناراضي ته بده کې اچول شي کنه شیطان سه خرچه کوي او هغه کیورډ ته سیل ناراضي ته په نیگیټیو کې ورچول په دې باندې زموږ پروډکټ کې مزون ته چې مخ آیاوري او لاندې خو چې کوم دغه پرونه خبره ده کمپین بیډینګ سټریټجی چې دا تا ما څنګه ویلیو چې دا پهلا ډاینامیک بیډ ډاون اپ اند ډاون دا به نه سلیکټ کېږي چې دغه خرچه زیات راځي او ډاینامیک بیډ ډاون اونلی دا یو به سلیکټ کې پیکس چې کوم دی دا خو دا څه ته پیج نه پرون دا ډیسکس کړی ټولې کنه دلته کې چې کومونه دلته کې پلیسمنت او چې په دې کې چې کوم دی نو دا پهلا دا یو سو روغان دا موږ ته په ټاپ اپ د سرچ کې او بیا لاندې چې کوم دی نو په ریسټ اپ د سرچ کې کنه او پروډکټ پیج یې پروډکټ کله مونږ کولاو کو داغه په پیجونو کې مونږ خپل پروډکټ خای نو دا خو هغه پلیسمنت حساب دی او دلته کې سٹارټ ډیټ خدا په خپل سلیکټ کیږي په دې کې دلته کې بجټ ته بجټ چې ولا سونه ورکې ولا مثال کې 40 ورکو مګنه په دې خو پوهه کنه په درس باندې پرونو جی او دلته کې لانچ بجټ پورته کم از کم 40 پر ویر کې چیاله چې او لانچ کمپین جستا کمپین به چالو شي دا یو چې کومو نو دا وو کیورډ ټارګټینګ په مینوال ټارګټینګ کې دا وو کیورډ ټارګټینګ اوس پکې یو بل دی پروډکټ ټارګټینګ اوس دې ته وکړه لکه پروډکټ ټارګټینګ دې ته وایي کنه
چې ته یو پروډکټ مثال کې ګورې زه ته دا پروډکټ خو کنه لکه زه خپل کمپیټیټر وګورم کنه چې زما دا کمپیټیټر دی د پروډکټ زوم په 3400 ما او دیم په 34 زما دا پرایس او هر څه چې کم دی تقریبا د سره یو شان دي زه ما چې زه د پروډکټ چې کم دی ټارګټ کوم ځکه چې دا 1000 پلس خرڅيږي کنه نو لکه دې ته سونه کسان و وزټ کوي د پروډکټ کنه زه ما چې د پر پروډکټ کې دنه زه د خپل پروډکټ شو کومه لکه دا دلته شو کومه د پر پروډکټ کې دې ته وګوره د خلکو مثال کې شو کړی دي کنه سپانسرډ د کسانو په پیسې چالو کړي خو دې د پروډکټ ټارګټ کړي چې د پروډکټ تاسو وزټ کوي کنه نو راشه زما دا ریټ هم ګوري که زما دا ریټ دا خوخيږي یا زما دا پروډکټ دا خوخيږي چې بس زمانه به کې دي چې پرچیز کی چانس په ملاويږي به کنه ځکه چې دوی ته پته ولګي چې په دې کس باندې رش ډیر زیات دی نو راشه تم ورسره به دلته کې نه ځان لږه په پیسې چالو کا نو امازون بتا دم دلته سیل راولي او راځي دلته هم زبردست سیل راځي ها نو پدې کې وته سکه د نوم نه چې څنګه پته لګي پروډکټ ټارګټینګ پدې کې وته پروډکټ ټارګټ کې هغه پهلا کې مونږه برانی کې مونږه کیورډ ټارګټ کول پدې کې مونږه پروډکټ ټارګټ کوو ها د خپل کمپیټیټر پروډکټ ټارګټ کوو هغه مونږه یوم ټارګټ کولی شو دوم ټارګټ کولی شو پنځم ټارګټ کولی شو اوري ها دا وته ما څنګه سلیکټ کو کنه نو پهلا خدا کیټګریز دی دا کیټګریز ته پرې دا په دې باندې خرچه ډیر زیات راځي کنه ته بده ترازه انډیویډوال پروډکټ تا انډیویډوال پروډکټ چې تاسو څنګه سلیکټ کو کنه نو پدې کې دا یو سجیسټډ دی سجیسټډ لکه امازون ماته سجیسټ کړي چې کوم پروډکټ کې ناس تغواړي کنه لکه دا بره وته ما دا پروډکټ سلیکټ کړي کنه د دې پروډکټ ریلیټډ ما دا اوس نور پروډکټ کې امازون خو دي کنه دا یې سره یو شانتی نه دا د موبایل لا کورونه کنه وای کو ته پدې پروډکټ کې ناس تغواړي چې بس دا اډ کړه سره پدې کې نه کو پدې کې ناس تغواړي په دا یو اډ ک پدې کې نه کنه زه ورته وایم چې نه زه مثال کې خپل یو ایسن تعالی درکوم او اقا ایسن اقا پروډکټ کې زه صرف ناس تغواړم دا پدې کې ماته نشو کیږي فار ایگزامپل کنه نو زه بیا راشم دلته سرچ تا انټر لیست ته راشم انټر لیست ته کله راولم کنه دلته ماته وایي انټر ایسن انټر ایسن نو زه به څه وکړم زه چې به کم پروډکټ کې د ناس تغواړم کنه لکه دا پروډکټ ما مثال کې کولاو کړی کنه زم چې د دې سیل زیات دی د خلک زیات راځي نو چې زم پدې کې کینم نو سبو کما ایسن د دې پروډکټ په ایسن کاپی کما امازون سټانډرډ آئیډنټیفیکیشن نمبر دا هډن دی دلته کنه وړ ډیټا پوره نه راغستل نو ایسن دلته موږ د لاندې ملاویږي کنه د دې پروډکټ په ایسن راواله ما او را بشما سبو کما پدې کې بدلته کې پیسټ کما ٹھیک شو نو دا یو پروډکټ ما ټارګټ کو اوس که زه مثال کې وایم چې زه په دویم کې ناشته غواړم کنه نو زه په بل داسې یو ښه پروډکټ وګورم چې زمانه د پروډکټ سره یو شانتي او په هغې باندې هم سیل ښه زبردست راځي کنه لکه دا یو مثال کې دا یو 300 پلس خرڅېږي کنه او چې زما د پروډکټ سره یو شانتي دغه تقریبا دا ایکسټنشن کارت دی زما ضروري نه د کلر دی بدلی خیر دی کلر سمې چې دغه نه کوي یو مثلا نه کوي دا یو ایکسټنشن کارت دی زم چې په دې کې نه مکنه نو دا هم زه کولاو کما او دغه شان دی باندې ایسن چې کم دی د دې ایسن به کاپی کما او را به شمدل ته په انټر لیست کې به دا یو ور پیسټ کما صحیح شو نو چې ما ته کړل د ایسن راشي کنه نور خو بیا قشان د سیم طریقه کار دی لاندې براشي به دغه ډاینامیک بیت ډاون اونلی او پلیسمنٹ کو تسلیک کې کنه سلیک کې سم مسله نشته بیا چې کم دی کمپین نومو او بیا ډیلی بجټ نه لاندې بیا چې کم دی نو کمپین لانچ دا پروډکټ ټارګټینګ وو پدې کې موږ پروډکټ ټارګټ کو د خپل کمپیټیټر چې کم پروډکټ زیات سیل کیږي هغه کې موږ کینو او ریټ چې کم دی لګ مناسب چلو نو موږ ته هغه باندې سیل راځي امازون چې دا پروډکټ سو کولاوي نو بس هغه چې لګ لاندې راشي زموږ دا پروډکټ په متعدل تخکاری څنګه چې دې کسان وسکړي د مثال کنه سپانسر پروډکټ نه جی چې کم دی د دیبل په دې خبره وي د بل په وګو باندې میاش ساری کنه او د پته لګیدل چې د پروډکټ باندې رش زیات دی راشه دلته پکې دنه ورته کین نو بس موږ دوم پکې چانس ملاويږي سنا سپوږ شوي په دې باندې او ان شاء الله دا ټول چې کم دی دا پریکټیکل کار دی چې په دې باندې په خپل بیا کمپاین چالو کې په خپل پاغه باندې بیا ټیم ولا ورکې دا ورځي دا غي ګوره چې ماته چې کم دی نو په کوم کیورډ باندې اډر راغلي دي په کوم کیورډ باندې ماته صرف کلیک راغلي دي کنه
او یا چې دی نو کم کیورډ زمانه صرف خرچه کوي او سیل په هغې باندې نه راځي دا ټول ریکارډ چې تو کله ګورې نو په دې کې به تو هله بیا ایکسپرټ کېږي صرف اوس هغه بنیادي خبرې چې کوم دی تا پکې څه ناسه واورېدلې او څه ناسه ځګونه د پکې معلوم شوله که نه جی جی بالکل دا مونږ دغه شانته بیا چک کوو ښه دا مونږ ډیلی خپل کمپین چالو کړي که نه نو هغه مونږ ګورو بیا ډیلی چې یاره دې زمونږ نه خرچه څونه وکړله او دا کمپین زمونږ روان څنګه دی که نه اوس دا کمپین دی مثال کې نو دې ته به زه وردن نه شمه چې دې ته زه کله وردن نه شومه که نه دا به زه چک کوم څنګه هر یو کمپین خپل ریکارډ په دې کې دننه پروت ټول ښه دا مونږ چې تا ته چې ما وی چې اټو پی پي سي پهله کې چالو کړي نو په دې اټو پی پي سي کې تا ته ټوله ډیټا راشي پهله کې ستا سره هېڅ نه وي د پراډکټ کو پهله کې تا ته د کیورډ او دغه پته نه لګي چې کسټمر سرچ کوي څه نه سرچ کوي که نه خو چې کله دا کمپین ته یو څو ورځې وچلې که نه نو تا ته پته ولګي چې دا کمپین مثال کې په دې باندې څنګه سیل راځي څنګه نه راځي که نه دا وګورې سرچ ټرم دې ته چې وردن نه شي نو په سرچ ټرم کې چې کوم دی د دې ټول ریکارډ دلته پروت دي چې کیورډو د اډرو د مثال کې که نه دا ټول ریکارډ چې کوم دی دلته کې په سرچ ټرم کې پروت دي ښه دا وسه دا ټوډے ریکارډ دی که نه زه ول ورکوم چې ماله د 65 ورځو د 65 تېرې شوو ورځو ریکارډ ماته شو کا نو دا اوس ماته د 65 ورځو ریکارډ یې راته شو کوی نه دا ټول په دې باندې مونږ بیا ځان له ریسرچ کوو که نه